بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوكالة بالبيع والشراء. خجی د وکالت په بابونو کې د ټولو نه اول باب چې کوم ذکر کوي د بیع او د شراء ول ذکر کوي ځکه وقوع ډیر ده او حاجت ورته ډیر ده. دې وجنه د ټولو نه مخکې دا باب ذکر کو به ور بس وی فصل فی الشراء. د شراء ولا فصل مقدم کړلو وجه دا چې د شراء سره ملک راځي او بیع سره خو ملک وزي. نو د شراء تل حاجت یا د هغه اهمیت دا د بیع په مقابله کې زیات ده. نو ځکه فصل فی الشراء مخکې ذکر کړي. وقشي تقال قدري ملا فرماي ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه. تم بن كمولي سب آواز بسيش. فلا بد من تسمية جنسه وصفته او جنسه ومبلغ ثمنه. تصل وقشي مولي سب وكالت بالشراء دا بدو قسم معنی ده. یو دا چی وکالت یو ته وکالت خاصه وي یو ته وکالت عامه وي. وکالت عامه کې داسې څه شرایط نشته کوم چې خاصه کې دي خو بس پیسې مثلا چاله ورکې ورته وایا کم شي چې د خوښ شو بازار کې د خوراک د باره مال راوړه دا خو لا اوس هم خاصه د خوراک ورته وي او که روپۍ ورله ورکې بس څه پیواله دا نور معام شو. دریم نمبر دی وکالت خاصه. وکالت خاصه چې خاص شي ورته دی پاغي وکیل جوړي. نو په وکالت خاصه کې توجه جي شرط دا دی چې موکل به شي په کوم شي چې وکیل جوړي موکل به شي به معلوم وي. مسله یاد شو په وکالت خاصه کې موکل به شي معلومیدل دا ضروری دي. به دا ماغي معلوموالي دوه طریقې دي. یو دا چې داغي جنس او نوع ذکر کی واره لوالا مثلا اچي وا کپڑا را لوالا او داغي ونو ته بیان کی پلان کوي کپڑا راسي به کنه. او دویمه طریقه د موکل به د معلوم والی دا د چې جنس وای او پیسې وای. واره لوالا د 50,000 روپو واره لوالا د 1 لک روپو خپل بدلږي چاچي یادې یو کو فارامه یادی بویږي کنه به نه جنس او نوع به ذکر کوي او یا به جنس او سمن ذکر کوي ځکه سمن د خپل د سمن مقدار نوع معلومي نه چې نوع معلومه شو خبره ختمه پوه شولې به. برحال وکالت خاصه کې موکل به به جندل وکیل تدا ضروری دي چې موکل به معلوم وي. به موکل به معلوم والی د بار سو طریقې دي دوا بیان د جنس او د نوع وکي یا بیان د جنس او د سمن وکي. نور قصې کو ګورې وتا قال قدري مولا فرمای ومن وکل رجلا دا د وکالت خاصه بیان کړي څوک چې وکیل جوړ کې بل سړی به شرای شین چې مالا پلانکې شوالا نو فلا بد من تسمیه جنسه. نو ضروری ده چې جنس ورته مسما کی لکه وینزا یا غلام. وینزا ځان له جنس دی غلام ځان له جنس دی غوا ځان له جنس دی مثلا اس ځان له جنس دی اوغ ځان له جنس دی بز ځان له جنس دی. وصفتی صفت معنا نوع ورته بیان کی او جنسی ومبلغ ثمنه فلا بد من جنسی یادا چې جنس ومبلغ ثمنه دا ویلو کنه نوع به زمانه کې ورته پیسو مقدار بیان کیم صحیح ده. دا ولی ليسير الفعل الموكل به دیر بارے چې وګرځي غفل په کوم معنی چې وکیل جوړ کړي معلوم وګرځي. ما ویلو دا شرط دی په وکالت خاصه کې چې موکل به دي معلوم وي موکل به فعل. نو فيمكن الائتمار چې کله موکل به معلوم وي نو وکیل هغه کار به کولای شي. موکل به فعل چې معلوم وي هغه عملی کولای شي که معلوم نه غریب بکم یو کوي. زه ته یو کار وکړم ته کم کار راته یاد یار راسي کنه راځي څه مسل قصې وکړو. هغه دا چې جنس د فقهاو بنظم باندې ګوره هغه نه دی کوم چې د منطقین واله دی دغه شان نوع
منطقین جنس چاته وي هو المقول تاسو ټولو ته یاد دی چې صادق راځي علی کثیرین مختلفین بالحقیقت چې حقیقت کې مختلف اشیاء په ټولو صادق راځي لکه حیوان په بقرم صادق راځي او حمارم صادق راځي په انسانم صادق راځي حالانکه ټولو حقیقتونه خپل منځ کې جدا جدا دي نو اچاته وي منطقو کې هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقه پډیرو صادق راځي خو د ډیرو حقیقت به یو وي لکه انسان پوهیږي به کنه او صنف منطق کې صنف چاته وي هغه نوع ته ویل کیږي خو په عرضی قید باندې چې مقید وي لکه هندي غلام را لواله ترکی غلام خجي والمراد ها هنا بالجنس دلتا فقه کې د جنس نه مراد ده ما يشمل اصنافا وهو النوع وليس په فقه کې د جنس نه مراد هغه څوک دی چې هغه اصناف ته شاملي اصناف ته څوک شاملي هغه ته منطقو کې نوع ویلنده د منطقین او نوع د فقهاو څوی جنسي لکه وس غلام عبد مذکر دا خو نوع د منطق کې کنه مؤنث څه ده دا بیل نوع ده حالانکه د سی وایا انسان نوع د منطق کې او په فقه کې غلام او وینځ دواړه د انسان دي نو دا جنس دی ها غلام به ځان لنه واده او وینځ ځان لنه واده په خبرو پیږي کنه خجي نو وی والمراد هنا بالجنس ما يشمل اصنافا وهو النوع على اصطلاح اولئك وبالنوع الصنف او نوع نه به صنف مراد وي چې هغه مقید وي په عرضی قید باندې لکه هندي وغیرہ راځي ورلا دویم قسم د وکالت الا يوکله وکالتا عامه هاکه وکیل جوړ کی په وکالت عامه کې کبه کې جنس بیان نه کی مبلغ ثمن بیان نه کی جنس بیان نه کی نو بیان نه کی خیر ده به فيقول وکالت عامه صورت د ورته وي ابتع لي ما رايت را لوای لمړه بس چې دی خوښ شو چې دی ولیدل معنی څه معنی دی راي رااله لانه فوض الامر الى رايه زګه دی وکالت عامه کی امر وسپارلو دا غراي ته چستا راي په کوم شرا لاراله والا نه کې لنجنه جوړيږي بهر حال د وکالت څو قسم شو لکه وکالت خاصه وکالت عامه وکالت خاصه کې شرط دا دی چې جنس او نوع بیانې آیا به جنس او ثمن بیانې مقدار ثمن دا کنه نور راځي ورلا فاي شيء وکالت عامه کې چې کوم شی اشتري والی يكون ممتثلا دا سړی به پوره کون کې وي د امر د موکل لره به پوره کون کې وي اوس تصیب دی هدايه وقاعده بیانې هدایت قاعده دا ده چې جهالت یسیره د وکالت کې برداشت دی او جهالت فاحشه چې دی دا په وکالت کې نه برداشت کیږي نانجه به جوړي وکالت خاصه کې یسیره به برداشت وي او وکالت فاحشه به نوی برداشت وکالت به فاسدی دا مسله خوځدا شو وسوال دار چې جهالت یسیره څه دی او جهالت فاحشه څه دی دا غي بیان کوي کې لفظ او ذکر کو او هغه مختلفو جنسونو ته شاملو جنس کې جهالت چې کوم شی دی غوا دی او کچېلې دی کوخه دی جنس کې جهالت نه دا جهالت فاحشه دی نه رسې په او کبه نوع کې جهالت نو به دا جهالت یسیره دی نو که جنس بیان کو نوع بیان کړه اگر چې نو اړیر نه وي کې د نوې کې جهالت د افراد په ګډیر دي ای دي خیر دی بس دغه به جهالت یسیره شوه برداشت دی جنس بیان کو سمن ورسه بیان کړه پتن لګی زما په خبرو پوهې شولې قیدم څه ویلا جهالت یسیره به برداشت او جهالت فاحشه بنوي برداشت دا مسله زده شوله دویمه که جهالت په جنس کې یعنی یو لفظ یو تداسې ذکر کو چې مختلف جنسونو ته شامل اوس کم جنس ته دی کې جهالت دی لکه مال دابه والا نو دابه خو غاتم وي دابه میخي تم وي دابه استم وي دابه چيلي او غړي تم وي دا جهالت چا کې شو جنس کې دا به جهالت فاحشه
او وکالت بفاسد وی وکالت خاصه پوه شو به او که جهالت جنس کې نو صرف نوع کې ولکه غواره لواله جنس معلوم شو کنه خو کوم غوا اچي د پارامي د پلانکي د دا یو دني دی ویلي نو جهالت په نوع کې پاتې شو لکه جهالت نوع کې خیر دی دا یې سیره دی د برداشت مسله زده شو نه ځکه موږ شروع کې ویل کې جنس بیان کو او نوع پس کار وشو یا جنس بیان کو او سمن ځکه سمن سرم نو معلومیږي نو د شول سمن مقدار سمن چې بیان کو ګوي چې نو بیان کړل نو به دا غینه پس کم جهالت پاتې هغه جهالت به یسیره هغه به برداشت په مسله پوه شو او ته ګورئ والاصل فی اصل باب د وکالت کې داده چن الجهالت اليسيره جهالت يسيره تتحمل دا برداشي فل وکالت په وکالت کې نقصان به وکالت تنور کوي جهالت يسيره لکه وصف کې نقصانی ک جهالت الوصف وصف کې جهالت وي لکه جهالت د وصف شو استحسانا ګره دا جایز ده کني قیاس وي چې په وصف کې جهالت وبم ټیک نه ده لان مبنى التوکیل وجد استحسان بیانای وي مليسه مبنا د توکیل لا په پراخی دا بچا معنی دا لان مبنا التوکیل للتوسع دا په پراخی د دې کې دی فراخی او کوم شي چې پراخی هغه کې لګ لګ شن جهالتونه به خلک برداشت کوي خو سوال دا دی چې په مبنا د وکالت په فراخی ولیدا ځکه وکالت کې یو کس د بل نه امداد غواړي او کته باغی ډیر قیدونه ولګ ډیر قیدونه نه دی کو حرج دی او حرج خو شرع کی دفع دی هغه مدفوع دی نه پیږي په پتن لګي ما په خبرو پوه شوي کنه مبنا د وکالت په چا باندې دا لکه فراخي باندې دا ولی ځکه په وکالت کې یو کس د بل نه امداد غوړي نو کاغي کې د قیدونه ولګي نو هغه کې به حرج دی لانه ځکه وکالت چې استعانه دا امداد غوښتي دی لبلنا وفي اعتبار هذا شرط او کتب دی کې اعتبار دغه شرط لور کې چالکه جهالت یې سیره به کې هم نوي داسي وي نو بده کې خو بعض الحرج حرج د سنت او هو مدفوع هلکه حرج خو دفر شرعا نو مادو کې سلم ماده ده الحرج مدفوع ثم ان كان اللفظ وساته د دویمه مسله بیانې د یو بیان شوله چې جهالت فاحشه بنوي برداشت او جهالت یې سیره به برداشت دویمه مسله جهالت فاحشه بکلی يسير بكلي رازا ورلا ثم ان كان اللفظ كشري ولفظ يجمع وجناسا چاغي جمع کول جنسونه یعنی ولفظ ډیر وجناس ته شامل ولک دابه او ما هو في معنى الاجناس یا ډیر جنسونه تنو خو ډیر داسې اشیاء ته شامل چې هغه اشیاء د جنس په معنی باندې نو به لا يصح التوكيل توكيل بټیک نوي ولکه دا بجالت فاحشه وي وان بین الثمن اگر که سمن بیان وکي ځکه جنس نه دی بیان شوی پورا جنس کې جهالت دی سمن خواله د مقدار د سمن خواله کار ورکي چې جنس خو متعین شي کنه دی کې جنس هم نه دی متعین لئن بذلك الثمن يوجد وجدادا کورته وای مال دابه والا او سره پیسې مو یو لک روپو والا یو لک روپو دابه په غوګانو کې ملاويږي او خانه کې هم ملاويږي دغه شان چلو کې هم قیمتي ملاويږي دغه شان پاسپو کې هم ملاويږي دا څه کنه ده د مختلف الاجناس نه په دې مقدار باندې ملاويږي نو کم یادې نو موږ چې وخت ویلو کنه چې به سو مقدار ور سره بیان کې به سیده خداله چې جنس خو بیان شوی غوا یو لک روپو والا کوس وې دابا جنس کې جهالت وي پیسې کې بیان کې کار نه کیږي لأن بذلك الثمن اذا بدغ ثمن مثلا په یو لک روپو باندې یوجد موجودیږي من کل جنس هر جنس نه موجودیږي نو معلومه لرانه لجهالت فاحشه ده فلا يدرى پتن لګي مراد الامر د امر د مراد چې امر کم جنس والا یادې لتفاحش الجهالت ذکر جهالت فاحش ده وان كان جنسا او کدسی جنس یو لفظ جنس ته شامل جنس ته لکه غوا یو جنس ته شامل لدی کې اوس مختلف نوع دي نو کنه وای بیان وکم کار کیږي به او کله سمانو بیان وکم هم کار کیږي وان کان جنسا کچری او لفظ دا سوچ صرف جنس ته شامل لکه عبد والا امر والا یجمع انواع چې به هغه جمع کول انواع لا يصح به ومنسي کله بسي الا به بیان السمانی کا سمان بیان کی متن کې ویلو کنه
او النوع یا نوع بیان کی لانه بتقدیر الثمن ځکه که تقدیر د ثمن وکي مثلا 1 روپۍ وي اندازه د ثمن ولګي نو په دې ثمن سره ما تاسو ته ویلو نوع معلومیږي يصير النوع معلوما نوع ور سره معلومه ګرځي تاسو پوهیږئ نو کدا خلاصه څه بیان کړل کدا سی لفظ ذکر کی چا مختلف جنسونو ته شامل وي نو کبه نوعي یا د ثمن بیانو کې کار بکی د ثمن بیانو کې نو کار بکی نه کیږي کدا سی لفظ ذکر کی چې هغه یو جنس ته شامل غوا اس اوخ نو کبه ور سره نوع او ثمنو کې یو ذکر خوړې خو صحیح د کار کیږي او کدا هم ذکر نکو هغه کوم کار نه کی ویږي به کم دی وبذکر النوع چې د نوع ذکر جنس سره وشي نو به جهالت یې سیره جوړیږي تقل الجهالت جهالت کمیږي نو به فلا يمتنع الامتثال به کدا وکیل د امر پوره کوي د موکل هغه لرمانی نه کول شي فلا يمتنع الامتثال دا به معنی د امتثال نه جوړیږي مثال واوري اذا وکلوا بشرای عبد دا جنس ده جنس بیان کو کنه اوس کو ور سره سمن بیان شي او ور سره نوع بیان شي بس سیدا او جاریه لا يصحون نسیکیږي سمن نوع ور سره نشته ده لانه يشمل ذکر شامل لړیرو انواع وتا فین بیان النوع کنوع بیان کړلا ک ترکی غلام والا حبشي غلام والا هندي غلام والا سیندی والا او المولد ولا مولد چې هغه په بلاد الاسلام کې پیدا شوی اگر که عربي نه جاز به جائز ده وکذا دغه شان کسمن ذکر کړل جن سره وکذا اذا بین الثمن کسمن سره ذکر کړي ما ذکرنا موږ ویلو کنه سمن سره نوع معلومیږي دا سی بشي لکه جن سو نوع چې خودلا ولو بین النوع او الثمن اوس یو بل خبره کوي بیان جنس مو خودلو نوع مو خودلا خو صفت ولونو خودلو چې کار دی کوټه دی بلانکې دی وای خیر دی د جهالت یې سیده د سبق نه کوي جنسي خودلو نو یو خودله جنسي خودلو سامان مقدار یو خودلو که صفت نه بیان کړي سبق نه کوي ولو بین النوع ک بیان د نوع یو کو یو پیرا او الثمن یا د ثمن یو کو ولم یبین صفت الجوده او بیان نه کو د کارتوب صفت او رداعت یا د رداعت ولا صفت وسطت یا متوسط دای نه دی بیان کړي جازبهم جایز دی ولی لانه جهالت مستدرکه زکه د جهالت د صفت دا داسې جهالت دی چې د تدارک کیږي سبق نه کوي سره معلومه ول شي ومراده من الصفه المذكوره في الكتاب الکبر کتاب کې څه ویلو فلا بد من تسميه جنسه وصفته هل ته ویلو چې صفت بیان بکې او ته کې صفت بیان نکوم خیر دی په اعتراض پوه نه شوي هل ته ویلي لا بدیل د جنس او د صفت نو دلته څه وي کې صفت نوع او ثمن کې یو معلوم شو بس کافی ده نو جواب کوي مولوی سے بلته د صفت نه مراد څه و نوع پوه شولې به والمراد او ومراده مراد د صاحب د قدرت من صفت مذکوره په کتاب کې چې هغه نوع وا وفي الجامع الصغير مولوی سے موږ ویلو خاص خصوصیات د هدايه کې چې کله صاحب د هدايه د قدرت د مسلې نه بس جامع صغیر مسله راوړي هغه کې څه فائدہ وي لکه ځلته راوړي صاحب د هدايه دلته جامع صغیر مسله راوړي فائدہ پکې دا ده چې دلته سبا بیان کړي د چکم جنس ته او مثال یو لکه باقاعده مثال ذکر کړي دي چلته جنس او نوع یا جنس او ثمن وی دای مثال لنو جایز وي او که صرف جنس وینو نه وي جایز څنګه مثال ده وبالجامع الصغير من قال يسلي ويل يا خربلت اشتر لي ثوبا دا اوس جنس شو دا د سی لفظ د چې مختلف جنسونه ته شامل لې دا به جایز دی وکالت تاسو نه پیږئ که څنګه یار نه به جایز یا یو ته ویل دابتن دا اوس مختلف جنسونه ته شامل لې دا سی لفظ دی دا به جایز نه به کا لا اشتر لي ثوبا او دابه او دارا او دار داغي مثال لچی مختلف الجنس شي ته نه ده شامل خو په معنی د مختلف الجنس کې ده فالوکاله باطله وکالت باطل للجهاله الفاحشه دي کنه کله جهاله الفاحشه
د وجه د جهالت نه داسې جهالت چې فاحشه دی. فإن الدابة تاسو ګورئ کنه دابه فی حقیقت اللغت د لغت په حقیقت کې اسم لما يدب على وجه الارض دا نوم دی هغه څه چې هغه په ځمکه ګرځي. نو خدای خبر شه چې د 1 لک نم زیات اجناسي دي د کیرړي نه د میږي نه رواله د میږي نه بلکې د دې نه وړه وړه حیوانات یې بل زما موبایل کې ګوتې والي او موبایل باندې یقین وکړه یو حیوان رالی په دې موبایل کې ناستلو یقین وکړه دومره وړوکی و که نه چې د هغې تاسو هېڅ اندازه نه شم ویلی او پته ځکه لګېدلی په دې سکرین روانو دپاره میږی چې یو زر ځای کې یقین وکړه هغې مرو ایران چې دا څومره وړوکی حیوان دی دې خپې اوس کم دی کې دي سر یې کم دی داسې پسې ورځه تر د هغه پخوا چې یو حیوان تېر شوی هغې ته څه نوم ویل ډایناسور ته رسه دا به څومره وي او دی غره ته رسه غر خو حیوان نه دی خو بهرحال کومه دی دا خو د لغت خبره شوله که عرف ته والي عرف کم دا بچې ده که نه مختلف اجناسو ته شامله ده خرتم ده قچرتم ده استم ده ګوره وفي العرف او په عرف کې یطلق على الخیل د دې اطلاق کېږي په اس والحمار والبغل په ټولو کېږي حمار او قشر باندې فقط جمع اجناس لنډه داسې یو لفظ دی چې ډېر اجناس یې جمع کړي موږ ویل که داسې لفظ ذکر کړي په وکالت خاصه کې چې ډېر اجناس یې جمع کړي بیا به وکالت باطل وي ویلي مو که نه وکذا ثوب چې دی که نه دا مختلف اجناس را جمع کړي کپړو کې خو په ذرا و اجناس یې نن سبا لأنه يتناول الملبوس ځکه ثوب شامل دی هغه ملبوس کپړو ته من اطلس الى الكساء د اطلس نواله کسا پورې اطلس کرته ویلې کی کسا کمزوري ده دا خدای خبر څومره جنسونه دي ولهذا لا يصح دغه وجه ده کنه موږ په باب د مہر کې ویلو هي د نکاح کې کچري مہر کې وته جنس او خودلو جنس دا بنی جایز ها کنه اور سره بیان شول به جایز دا بنی جایز کپڑا بنی جایز ها خاص قسمه کپڑا یاد کړه نه وای وته ویل به ټیکی ویلی مو کنالتا نو وای دغه وجه ده لا يصح تسميته تسميه د کپړې نه د سي مطلق صوب مہر کې وقد الدار داغه مثال لچی لفظ داسې لفظ وی چې مختلف او جناسو ته خو نه وي خو داسې مختلف اشیاء ته شامل چې هغه په معنی د اجناسو کې وي لکه دار اوس دار چې کنه لفظ داری کمال کور والا نو کور خو قسم مختلف اجناس کې نه دي خو دومره مختلف اقسام دي چې هر یو ځان له یو جنس جوړیږي تشمل د شامل ما هغه افرادته هو فی معنی الاجناس چې په معنی د اجناس دي لانها دار ته وګوره کنه تختلف اختلافا فاحشه دا اختلاف لري اختلاف فاحش څنګه به اختلاف الاغراض اغراض په اعتبار سره یو کور اغراض یو شان دي بل کور بل وی هلکه کم کور والا کم غرض مقصد والا کور ته یادې والجیران یو گاونډین یو شان خلک غزه نه خو خی بل طرف د گاونډین خی نه کوکر ک کمزوري غزه خلک خو خی غلان ملان نه والمرافق دغه شان منافع والا والمحل محلو تخلق ګوري والبلدان خارون د ګوري یو ځکه وړو کې کور غلانی بل ځکه خغټ کور ارزانی فیتعذر الامتثال نو وکیل چې د موکل خبره منی کنه دا ولا متعذر ده امر کړه پوره کوي متعذر ده تاسو پوه شئ قال امام محمد فرمای په جامع صغیر کې رحمه الله وان سما ثمن الدار ووصف جنس الدار وسګوري کده سی وکی چې دار وته یاد کې کور والا دا خو مختلف الجنس ته کنه خو کور سره سمن بیان کی نه بل به کار کیږي ځکه سمن سره د شوله کې نه وای بیان کړل خیالم دې کنه دغه شان وی کپڑا را لوالا او به سره سمن بیانو کی بس به کار کیږي پوه شولې دا د قدرت مسله د خود د الفاظ لک بدللی ځکه دوباره ذکر کړه و ان سما ثمن الدار د دار سمن بیان کړه او وصف جنس الدار او به لکه به خبره کومه مونږ ویلو کده چې لفظ ذکر کې توجه چې هغه لفظ مختلف او جناس ته شامل وي کبه ورسره سمن ذکر کې امکان نه کیږي هم ویل کنه ځکه دغه سمانو په دغه سمانو باندې مختلف اجناس نه ملاويږي دا ویلو کنه حالانکه دلته وایي چې و سمان ذکر کو جنس ذکر کو بس کار وشو به دلته جنس نه مراد نوع ده کنه وای ذکر کړل
او سمانی ذکر کړه بس کارو شدا یادې کا دغه شان صوب کې ګوري پدن لګي پوه شوي کنه وین سما کوم سمای کو سمانه دردا خو صحیح شو کنه او وصف جنس الدار او به د دار نوعا بیان کړلا والثوب دغه شان صوب یاد کا سمن د صوب بیان کړ ور سره نوع د صوب جایز زمانہ و نوع وګوره معنی دا د چنوع بیان کړه وکذا اذا سمنه والدابه دغه شان د دابې نوع بیان کړ بیان قال داسی وتی الحمار رواله بس صحیح بي یا نحو دغه شان خر ادا اسرا لوالا غرا لوالا قال امام محمد رحم الله فرمایي جامع صغیر کی ومن دفع الى اخر دراهم وقال اشتر لي بها طعاما برو ګوري یو سړي بل پیسې ورکړي بدیره له طعام والا نو امام محمد رحم الله وی وس به وکیل کم طعام والی طعام خو مختلف قسمونه دي و یا به غنم یا به غنم وړالي داغه وخت کې عرف کې لفظ په شراب په وکالت به شرا کې دغه د شامل چې چا بچاله روپۍ ورکړي مالا طعام والا نو عرف هغه وخت کې دا و چې غنم به مراد یا به د غنمو وړه مرادو دا څنګه چې هر طعام ته شامل شي نو عرف تعین کو بس کافی وکا خدا دا غو د عرف خبرې دې زمنګ نه دی ګوره ومن دفع الى اخره څوک چې ورکی بل ته دراهم وقال ورته اشتر لي بها مال ولا بدي دراهم باندې طعام فهو على الحنطه ودقيق هذا بعمل بهنته ودغب او دغه شان دغه اورو استحسانا یا د ګوري قیاس خو کته سوچو کوي طعام خو هر مطعوم ته ویل کیږي کوم شي چې خړلې شي والقياس ان يكون على كل طعام قیاس خو تقاضا کوي چې د حمل شي بهر على كل مطعوم باندې او چهر مطعوم شو کنه نه دي کې جهالت فاحشه دی به دا وکالت هم ټیک نشي قیاس وي چې وکالت دي ټیک نه وي اعتبارا للحقيقه اعتبار من حقیقت ته ورکو ښا او به وره والقياس قياس چې ان يكون قياس وي چې شي دي په هر مطعوم باندې اعتبارا للحقيقه حقیقت لګي اعتبار ورکو قياس وي قیاس حقیقت له اعتبار ور کوي کنه نو حقیقت له اعتبار ور کو هر متوم ته شامل له لکه وسله وي قسم دې طعام بنه خرما نو هر متوم ته شامل له چې کمی مو خړلو کا غنمو کدا غوړو کو جوارو کدا غوړو او کا مایو کو غو ټوله ته شامل له چې وی خړلو هانش شو تاسو بیګی کنه الته وګورئ الته د قیاس موافق خبره د حقیقت معنی عمل له خدل ته مجازي معنی ده ځکه ذکر د عام د توام مراد تر نه څوک دی خاص ته ولی عرف وېدا چې دي چې موږ وسامي کې ویلي کنه چې حقیقت د څو د وجنه پر خو د پنځو صورتونو کې حقیقي معنی پر خودل کېږي او د عرف د وجنه ده وګورئ کما فی الیمین علی الاکل لکه یمین علی الاکل یو سره وی قسم دی لا کل طعاما نتی چې مخړو هانس کېږي اې طعام مزه حقیقت کې طعام اسم لما يطعم دانم دا غشي چې کم خړل کیږي خنو به استحسان نن ولې سرب غنم وړو ته شامل لې وي جی عرف دا دي چې څوک چاته وي مال طعام والا نو غینه مراد په عرف کې غنم وي او یا وړي اور په وجمانه حقيقي معنی چې بری خودل کیږي او کداغه دني خو خنو قياس کې مونږ ویلو استحسان بالعرف ته استحسان بالاجماع وي استحسان بالاجماع په وجمانیم قیاسه پر خودل کیږي وجه الاستحسان دار چې ان العرف املکو عرف ډیر مالک دی معنی قیاس به پریدو او هو علامه ذکرنا اور خو پاغه معنی د کم منګ ذکر کړو غنم او دا غوړه اذا ذکر مقرونا بالبيع والشراء خدای له یادو چې طعام مقرون ذکر شي به وسره بيع او د شراء سره بيع او شراء کی طعام نه مراد غنم او دا غوړه دي اوس که شری طعام د قسم سره ذکر شو به دغه کې اور د غنم او د وړو نشته به هر متوم دي چې غړوانس کیږي ولا عرف فی الاكل یمین بالاکل کې به اور نشته نو فبقي على الوضع هغه خپل وضع باقی شو چې مخړوانس کیږي خپل حقيقي معنی باندې وکیل چاویری برګوري چا دا خبرم کړی دا ک پیسې ډېری ورکړي به تی غنم مرادي او کله کې پیسې ورکړي به تی روټي مراد دا لکه توام راوړل نو مراد یې روټي ده یو په ولور کې لار شل ک توام راوړل نو مراد تی نه وي به روټي ده او ک ډیر روپۍ ورکړي به تی نه مراد څه دي غنم دي او که متوسط ورکړي به تی
وړه دي خدا د عرف دی ښا موږ عرف کې به خپل عرف موافق چلیږو دا څنګه چې دی موافق ته فتوا ورکړي چې هلکه کتاب دی کې دې چې لیکلي خدا عرف موافق دی وقيل چاویل ان كثرت الدراهم وفعل الحنط معنی بهملوي وان قلت فعل الخبز بوي وان كان فيما بين ذلك نفعل الدقيق پوڑو معنی بوي قال قدري مولا فرمای واذا اشترى الوكيل يو وقبض ثم اطلع على عيب فلو يرد بالعيب ما تبرغ ولدا قسم مخکې درس کې کړم وا ما دي یوسف ته ویلال شماله کتاب والا دوا خصلو خلا کتاب ما ته حواله کړی نه دی دې صورت کې د پکې بولی د کتاب کې نه خپل واپس کول شي چې کتاب مال واخستو خپل قبضه کو ماته لا قبضه نه درا کړی به پکې پیدا کو نظم دي اجازه نه غیرم کول شي چې د مبيع بای ته واپس کی او چې دویم صورت کتاب واخستو مالا او ماته را حوالم کړو قبضه مر کړم موکل له قبضه مر کړلا او به پکې پیدا شونه به نشي کوله چې د موکل د اجازه نه غیر واپس کی ها کوم وکیل غواړي الکه شي کې به واپس کی به سیده خو نه شي به دا خاصه مسله ده ګوره و اذا اشترى الوكيل كچري والي وکیل وقبض او به قبضه مو کې مبيع قبضه کی ثم اطلع به خبر شي على عيب باندې فله نو وکیل جائز ده يرد چې دغه مبيع واپس کی بالعيب د وجنه خدا لك ما دام المبيع في يدي ترڅو چې مبيع د بیت کی قبضه کی وجه سره دا عیب په مبيع کې راتلل او به عیب باندې مبيع واپس کول دا د مبيع د بیع د حقوق نه دي او د بیع حقوق رجع شاته کیږي لکه وکیل ته عقد څوک دی وکیل لانه ذکرت د په وجه من حقوق العقد نه ده وهي حقوق د عقد چې ټول بټول له وکیل ته دي نو فإن سلمه دویم صورت کچری مبيع وسپراله الى الموکل تا او به ابرال لم يرد وبين شي واپس کوله الا باذنه ویلی مکنه لانه انتهى وجداد ولي سب ډیر مزیدار مسله وجه ول ذکر کړي دلیل چې کله مبيع موکل ته وسپراله نو وکالت په لسو طریقو ختميږي ښا دا ان شاء الله موږ خپل راشي کتاب ولا قدرت کې ذکر شوی دی هو په موکل کې د درې په وکیل کې دی نه کې یو دام دی چې کوم کار مانی وکیل جوړ کړي هغه کار پوره شو وکالت ختم دلته وکیل بالبای جوړ کړي نو چې هغه مبيع واخیستل او مبيع موکل ته وسپارله قصه ختم شو کنه نو وکالت څه شو چې ختم شنو پر دې شی څوک داغه د اجازه نه غیر رخصتل چې بلته حواله کی واپس نشي کوله لانه وجد انتهى حكم الوكاله انتهى تورث حکم د وکالت ولأن فيه بل وجدادا کوز دا وکیل د مبيع لري د موکل د لاسو واپس بای ته حواله کوي نو د موکل حقيقي ید راغلي قبضه راغلي دا ځکه هغه په قبضه کړی کنه او وکیل دا غنرلی او دا جایز نه د چې د حقيقي قبضه څوک خراب کی ولأن فيه ځکه په دې رد کې ابطال يده د موکل ید باطلی کی کم ید کم چې حقيقي ید ده فلا يتمكن منه نو قدرت د شریعت د طرف بنوي منه د ابطال وکیل ته الا باذنه مگر په اذن د موکل به ولهذا كان خصما دغه وجه د کنه ولي سبه کچري مبيع نه سپرلی موکل ته نو خصم چی کنه په یب کې وکیل به او کوم وکیل د وسپر له وسلو به د وکیل نه ختم نه به خصم څوکي موکل به ولهذا دغه وجه د کان دا وکیل شری دا بخصم وی لمن يدعي في المشترى څوک چې په مشترا شي کې داوا وکي لکه پټي واخستل وکیل او به په کې چا د شوپې داوا کوله نو کدا پټي لا په قبضه کې موکل تني ور کړي خصم به څوک وکیل به کشفی سره به دغه کوي لانجه کوي وغيرها دغه شنور قبل التسليم يدوخه چې لاس پرې نه موکل ته لا بعد او کو ته وس پرول به قصه ده ختمه ده قال به قدرت مولا فرمایي ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلام برغور هدايته به صرف خو ویلي ده کنه ما دي خالد ته ویلال شریدي یوسف سره دزما درهم دي دا ور سره په درهمو تبادله وکایا په دینارو تبادله وکایا ازما دینار ور سره په درهمو تبادله وکا لنډه دره به صرف ور سره وکا پویږي پی نه دا وکالت جایز دي کنه او جایز دي پویږي همدغه شان بیا سلام
ما دې خالد ته ویل لاړ شالکه د چا نه رااله ته رب السلام جوړ شه او د چا نه رااله غنم والا نو دا دله مې مثلا 10,000 روپۍ ورکړې او دا لاړې د یوسف نه رااله غنم واخیستل په بیا سلام باندې یوسف ته ویل چې 10,000 روپۍ د والا 2 میاشتې پس به غنم راکې هغه ویل صحیح ده بیا سلام یې وکړه دا جایز ده خو یاد ساتئ د وکالت چې دی که نه په بیا سلام کې چې وکیل رب السلام جوړ کی یعنی داسې وایي د رب السلام د طرفه وکالت ټیک دی چې رب السلام خو پیژنې که نه بیا سلام کې رب السلام مشتری او مسلم الیه څوک وي بایي وي نو که د مشتری د طرفه بیا سلام کې وکیل جوړ شي صحیح ده لکه ما چې مثال ویلو او که د بایي د طرفه جوړ شي دا یوسف هدایت ته ویلاړ شه هلکه د چا نه روپۍ واله او بیا به زه 2 میاشتې پس غنم ورکمه ته زما نه دا نه ده جایز پتن لګي پوه شوي که نه نو بیا سلام کې وکالت صحیح دی خو د چا د طرفه صحیح دی رب السلام د طرفه مشتری د طرفه مسلم الیه د طرفه او که تاسو الفاظ بدلوي هدايه کې دا لیکلي دي دا رب السلام چې مسلم الیه ته وایي ما باندې غنم راخص کړه دې ته انعقاد ویل کېږي مسلم الیه چې دوی ما در باندې خرڅ کړی ته قبول ویل کېږي نو وایي وکالت په انعقاد کې صحیح دی معنا رب السلام د طرفه وکالت په قبول کې نه دی صحیح معنا د مسلم الیه د طرفه پوهېږئ که نه وجه بیانو ويجوز التوکیل جایز دی وکالت بعقد صرف کې هم والسلام کې هم ولی جایز دی لانه مکه موږ شروع کې ویلو که مقد چې سړی د خپله کولی شي په هغې باندې بل وکیل هم جوړولی شي نو عقد صرف سړی خپله کولی شي که نه شي بیا سلام خپله کولی شي که نه شي نو وکیل هم به جوړولی شي لانه ځکه هر واحد چې عقد عقد دی داسې عقد دی یملکه چې موکل یې مالک دی بنفسه د خپله فیملکو نو موکل به مالک وي التوکیل چې وکیل جوړ کړي به په دې هر یو باندې دفن للحاجت دې دپاره چې حاجت د پوره شي لکه څنګه چې نور حقوقو کې بل وکیل جوړولی شو علامه مر په اول کتاب کې ویلو که نه هلکه واوره ومراد التوکیل بالاسلام مراد د وکالت بالسلام کې کم یو دی اسلام مراد دی انعقاد مراد دی رب السلام د طرفه یا مراد دی دون قبول السلامین مراد د توکیل نه اسلام د انعقاد دی چې رب السلام د طرفه دون قبول السلام دا نه دی مراد چې څوک سلام قبلی یعنی د مسلم الیه د طرفه دی وکیل شي نو مسلم الیه د ځان د طرفه وکیل نشي مقررولی او رب السلام شي لږ بر وګورئ وجه سره دا یوسف چې دی که نه دا مسلم الیه د سره دا غنم خرڅوي هدایت ته ویلاړ شه 10,000 روپۍ چا نه راواله 2 میاشتې پس به زه غنم ورکړم بیا سلام راله چا سره وکړه دا نه ده جایز وجه څه ده وجه دا ده مثلا د هدایت رالی ما ته ویل 10,000 روپۍ راکړه او تا ته به 2 میاشتې پس غنم در میلاو شي نو ما 10,000 روپۍ چاله ورکړه هدایت له هدایت به 10,000 هغه د چا وکیل د یوسف که نه هغه به 10,000 روپۍ ورکړي یوسف له نو پیسې چا ته میلاو شي یوسف ته او غنم د چا په سر لازم دي چې مال یې راکوي د هدایت او دا شریعت کې نشي کېدلی چې شی د یو باندې لازم شي او پیسې د بل له لاړې شي دلته خو غنم په هدایت لازم شو په وکیل او پیسې مسلم الیه له لاړې یوسف له دا نه ده جایز پته نه لګي پوهېږئ که نه دا خو داسې شوله لکه سړی خپل شی خرڅ کي او شرط ولګئ چې پیسې به مشتری ته تاله نه در کوم بل له به ورکوم هغه ورته وایي چې مال یې مه راکوه بل له ورکړه شرط ولګي نو هدایت حقیقت کې خپل غنم خرڅوي او پیسې یوسف ته میلاویږي وګورئ که نه پوه نه شوي لأن ذلك لا يجوز لك دا نه ده جایز ولې نه ده فإن الوکیل ځکه وکیل چې د هدایت یبیع طعاما مثلا دا به غنم خرڅوي فی ذمتې د په ذمه به وي 2 میاشتې پس به مال راکوي علی ان یکون الثمن لغیره شرط به دی چې ثمن به د بل چا دپاره یوسف دپاره وي وهذا لا يجوز او دا جایزه نه ده فإن فارق الوکیل بره ګورئ خپلې مسلې ته بس لاړ شي بیا صرف کم وکالت ټیک دی بیا سلام کم وکالت ټیک دی خو بیا صرف کې موږ دا ویلو چې مجلس کې با په یوه ځای نه باندې قبضه کېږي ویلي مو که نه او بیا سلام کې ویلو رأس المال باندې به مجلس کې مسلم الیه قبضه کېږي داسې وکه نه نو چې کله بیا صرف وکیل کوله ما خالد ته ویل ما دپاره د یوسف سره بیا صرف وکړم د درهم والا ته دې درهم د هغه نه واله یا زما به د درهم او د دینار والا نو اوس په مجلس عقد کې قبضه د چا ضروري ده د وکیل ضروري ده ځکه عقد څوک دی وکیل دی نو که موکل د مجلس نه جدا سو څه باک نه کوي
ځکه څوک چې عاقد دی خو لا اشتری به قبضه وکړي که نه پوهېږئ ها که وکیل جدا شو بیا لانجه جوړېږي فإن فارق الوکیل که چری وکیل جدا شو صاحبه د خپل عاقد ملګری نه قبل القبضه قبضې لا نه ده ورکړې یا ده نه ده کړې بطل العقد عقد باطل ده نه ده کړې قبضه دې چې وایه لوجود الافتراق بیا واورئ فإن فارق الوکیل وکیل جدا شو د خپل ملګری نه مثلا بل کم عاقد دی دغه نه قبل القبضه حالانکه د قبضه نه ده کړې بطل العقد عقد باطل شو لوجود الافتراق من غیر قبض ځکه په صرف کې افتراق رالی د قبضې نه مخکې دا خو جایز نه ده دا خو شرط دی چې قبضه به کوي او که موکل جدا شو یا نو هېڅ پروا نه کوي خو عاقد نه دی که نه یار ولا یعتبر مفارقة الموکل پوهېږئ که نه اعتبار نشته دی جداوالی د موکل لره ولې لأنه لیس بعاقد ځکه خو عاقد نه دی او واجب خدا د چې عاقد به قبضه کوي هغه به قبل القبضه نه جدا کیږي هغه وکیل دی والمستحق واجب خدا د بالعقد باقد کی والمستحق بالعقد قبض العاقد قبضه به څوک کوي عاقد او عاقد څوک دی هو الوکیل فيصح قبضه د وکیل صحیح دی وان کان لا کدا وکیل د سکاسو لکه موږ ویلو چې هغه پورې د حقوق هغه پورې حقوق نه متعلق کېدل لکه غلام او محجور علیه یا ماشوم محجور علیه او غیر ماذون غلام او غیر ماذون ماشوم موږ برون ویلو کنه چې هغه کچا وکیل جوړ کو صحیح د خودم ردا چې د حقوق رجب هغه د نه کیږي موکل ته وکیږي پوهیږئ نو که ماشوم به سرب کې وکیل جوړ کړو غیر ماذون غلام به سرب کې وکیل جوړ کړو غیر ماذون به هم داغو قبضه له اعتبار دی هغه به قبضه کوي کاغه قبضه مجلس نه بعد سید القبضه نه وکړي به فاسده شوه به سره فاسده پوهیږئ کنه نو وای وین کان اگر چول دا عاقد لا يتعلق به الحقوق چاغه پوری حقوق نه متعلق کېدل لکه ماشوم یا غلام محجور علیه بخلاف الرسولین برګوري په خلاف دی کې چې رسول استاد چالکا یوسف زستانه درهم علم به درهم باندې ما ورته ویل ټیک د درهم راولېګا ما د خالد په لاس هغه درهم ورولېګل او خالد ګوري مثلا مجلس کې موږ ناس سیدا باغ ګټ کې راځه بده ګټ کې زدنه دې نه متواز وکم دې خالد ته عمر شغه ته وکی وای چې دا وای لس درهم بدر کما مال 15 دینار راکا مثلا یا یو دینار بدر کم مال لس درهم راکا یا یو درهم بدر کم درهم راکا دینار در کم مطلب به صرف کو د خالد لاړې سبت بوکی ویل چې هغه وي به صرف کو دا وای صحیح ده دی وخت دا رسول چی کنه حقوق رجدت نه کیږي دی خالد ته لکه دا مجلس نه پاتېږي او کینی د ته اعتبار نشته اعتبار چا لره دی موکل لره دی نو که زه د مجلس نه پاتې د موقفزه ملانه وکړي بس به صرف باطله پوهیږئ بخلاف الرسولین بخلاف رسولین په باب صرف او سلام کې لئن الرساله فی العقد ذکر رسالت پاقت کی چی کنه لأن الرسالة في العقد ذکر رسالت خو صرف باقت کې لال چې هغه وکی وایا چې دا قدر سره کوم صرف دی کې قبضه کې نه لا فی القبض وينتقل كلامه اصل کې د رسول چې وينتقل منتقل کوي کلامه کلامه د رسول کلام منتقل کیږي چاته منتقل کیږي مرسل ته دا رسول چې کوم کلام کوي ګویا څوک کوي مرسل کوي نو عاقد څوک وي مرسل وي او قبضه رجا ضروري ده عاقد يعني ده مرسل ضروري ده فصار قبض الرسول قبضه غير العاقد ده رسول قبضه ده عاقد قبضه نه ده فلم يصح انه نسيكي تاسو پوه شولې نو قبضه د رسول نه قبضه د مرسل ضروري ده